بسم الله الرحمن الرحیم. د علاقه تانا بټګرام او تانا شبکدر په علي خانی بابا قبرستان او کوټک جلهر دی روډ باندې د سروزونه د ماسخوتن په تیارې ټیم کې شوکې شروع شوې وي. با مسلح کسانو به چې کوم مزدورکار خلک به خپلو کورونو ته تلل د هغې شوکې به یې کولې. په هغې باندې باقاعده زمونږ کافي نفرۍ چې کوم دی ځای په ځای باندې تعینات کړلې. د دکې سلسله کې د 26 جنوري باندې اکبر علي ولد تلاوت شاه چې د سره خپل ورور او بل ملګري ورسره مودي کور ته را روانو. په دکې دوران کې د جلهر په دې روډ باندې پرایمري د سکول ګورنمنټ پرایمري سکول سره خوا کې یو درې کسان هغې ته ولاړ وو چې د هغې پهچان وکړو او بیا دوران تفتیش مونږ هغې گرفتار کړل او چې کوم رقم د هغې نه اخیسته شوی و باقاعده هغه رقم هم هغه خپلو مدعیانو چې کوم اکبر علي ولد تلاوت شاه دی هغې وپېژنده چې همدغه رقم دی زموږ نه اخیسته شوی. بل دا چې مونږ فوري طور په هغې باندې ایکشن واخیستو. په هغې کې مونږ محمد راشد ولد بیت خان او فاروق ولد مقبلی خان ساکنی کوټک ترناب دا سردست دی مونږ گرفتار کړل او د دینه هغه رقم چې کوم سنیچ شوی هم اکه رقم هغه مونږ د دینه ریکور کو او دوران انویسټیګیشن دی د نوري چې کوم دکلته وقوعات شوي وو نو هغه هم تسلیم کړل. په هغې کې باقاعده په هغې تانا شبکدر کې د هغې رپورټ شوی دی د هغې باندې مقدمه درج شوې ده. هغه هم دی ومنل چې او دکه هم مونږ کړي دي او ستاسو وړاندې دي دا هغه ځوانان دي چې خلک خو صرف یو وقوعو کیزه خو لیکن دی به وقوعي سره سره خلک به یې وهلو مو دا هغه ځوانان دي ستاسو شاته ولاړ دي چې په دې کې یو محمد راشد ولد بیت خان دی او دویم پکې فاروق ولد مقبلی خان دی چې دا صرف یو ورور دی د نور صرف خویندې دي او بل څوک نشته. او بل د افسوس خبره دا ده که زه ووایم چې زه د دې غربت دی او بل بچهدار دی او د هغې د وجې نه دی دا کار کو نو دی صرف دکه مستي کولی چې جړګانو له بتلل او د دې په ذمه باندې هېڅوک دغه نشته دی چې ودرېږه یا مور پلار له دي دا پیسې راوړي یا خپل وروڼو خویندو له راوړي یا نور سره دي دغه دي کړمې دي د مستۍ کارونه به یې کول او خدای پاک چې کوم دی مونږ ته کامیابي نصیب کړله زمونږ ټیم ته الله تعالی کامیابي راکړله او دا ستاسو وړاندې دا دې شاته ولاړ دي او دی نه باقاعده مونږ 18,000 چې کوم دي سنیچ کړي وي باقاعده د هغې نه مونږ مختلف نوټونه دي هغه مو تیم ریکور کړي دي او مزید هم د دې چې نور کم ملګري دي د هغې د ګرفتارۍ هم کوشش جاري دی.